دې طریقې سره به ستاسو وائی فای بالکل محفوظ وي. که ستاسو وائی فای څوک سکین کوي دی کنیکټ کیږي به نه. که چا پاسورډ معلوم دی کی کنیکټ کیږي به نه. طریقه څه ده؟ ټایم به نه ضایع کوو. په اوږده ویډیو ملګري خفه کیږي. د موبایل سکرین کې وګورئ. ټولو نه اول خپل وائی فای به د هغې چې کوم میک ایډرس وي هغه به تاسو لاګین کړئ، لکه څرنګه چې تاسو نور کله پاسورډ بدلولو لپاره لاګین کوئ. د هر وائی فای خپل یو آی پی ایډرس وي، هغې سره دا لاګین کیږي. دا ټولو وائی فای تقریبا سیم طریقې ما سره پاکستان کې پی ټي سی ایل والا ده. په دغې به زه تاسو ته طریقه وښیم. وائی فای تاسو لاګین کړه، همدغه ځای ته به واپس راشئ، کوم ځای چې تاسو د پاسورډ بدلوئ. لکه دې کې تاسو کتی شئ، نشان به زه ورکوم. دلته لیکلي وایرلیس، په دې کې دننه آپشن وي کوم ځای چې موږ پاسورډ چینج کوو. دې باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کلیک کوو، په دې کې دننه یو بل آپشن دی، هغې ته لیکلي دي میک فلټر. تاسو کتی شئ MAC میک فلټر، دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. میک فلټر باندې چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به په سکرین باندې داسې یو آپشن راشي. دا تاسو کتی شئ، تاسو ته به په سکرین باندې دا آپشن راشي چې دلته کې تاسو میک ایډرس واچوئ. نو ټول نه اول چې کوم کس د دې وائی فای مالک دی، دا وائی فای کوم کس چلی او د چا په کنټرول کې ده، نو هغه به د خپل موبایل میک ایډرس راواخلي او دې ځای کې به وچه دلته لاندې دوه آپشن دي، ایډډ اینډ ریموو. تاسو پکې د چا میک ایډرس اچولی هم شئ او ریموو کولی ختمولی هم شئ. نو ایډډ آپشن به ووهئ، تاسو ته به داسې یو خالي پټی لاین غوندې راشي. دې ځای ته چې تاسو راشئ نو که میک ایډرس تاسو سره وي یا تاسو ځان سره لیکلی دی یا هم څه ځای نه را کاپي کړی دی، نو هغه میک ایډرس پر اوچت کړئ او دلته کې به یې پیسټ کړئ او به لګوئ واچوئ. صحیح شو؟ بیا دې سره خوا کې نری غوندې بټن دی کې لیکلي دي اپلای اینډ سیو. نو دا اپلای اینډ سیو نشان والا ما ورکړو، دې باندې به کلیک کړئ. اوس دا میک ایډرس چې د کوم موبایل و، صرف هغه موبایل به دې وائی فای سره کنیکټ کیدی شي. د هغې نه علاوه بل څوک هم ستاسو میک ایډرس سکین کوي کار به نه کوي. پاسورډ ورته معلوم دی وي، کنیکټ کیږي به نه. نو تاسو سره چې بیا هر څوک ملګري وي، وروڼه بایګان وي، یاران دوستان وي، هغه ټولو ته به ووایئ چې بھائی کم کس ته دې کې ایډ کول غواړي، هغه ته میک ایډرس د موبایل راوړه. دې ځای کې به میک ایډرس د هغې ایډ کړي. دې کې تاسو یو نه سیوا زیات میک ایډرس هم اچولی شئ. میک ایډرس یې به دلته کې واچوئ، په دې کې به یې سیو کړئ. نو چې د کوم موبایل میک ایډرس تاسو په دې کې سیو کړو، صرف هغه موبایل به دغه وائی فای سره کنیکټ کیدی شي، هغې نه علاوه نور موبایل دې سره نه کنیکټ کیږي. تاسو دې کې د لیپټاپ میک ایډرس هم اچولی شئ یا تاسو سره سمارټ ټي وي دی، د هغې میک ایډرس پکې هم اچولی شئ. اچول غواړئ موبایل کې میک ایډرس کوم ځای دی، دا به زه کوم ځای نه راخلم. نو خپل وائی فای به کولاو کې دا ځای، دا ګوره زما د وائی فای کنیکټ دی، مخې ته دا سیټنګ نشان دی، دا ګیرارۍ غوندې، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ لاندې راشئ، دا ځای لیکلی ډیوایس میک ایډرس، دا ګورئ نشان ولې زه ورکوم، دا ډیوایس میک ایډرس دی. او دې باندې تاسو چې داسې کلیک کړئ نو کاپي آپشن هم دې کې راځي، کاپي کولی هم شئ. یا که دغسې تاسو لیکئ، دا لږ لیکلو کې لږ ګران وي، کاپي یې کړئ، ځکه دا D4 او بیا هغه ډبل ډاټ او 63 ډبل ډاټ او وغیره داسې اخره پورې D6. دا ډیوایس میک ایډرس دی. هر موبایل کې میک ایډرس خامخا وي. دغې طریقه باندې تاسو میک ایډرس راوچت کړئ او هلته کې واچوئ. نو طریقه اسانه وه، ګران پکې څه نه و. نن پې ټرای وکړئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. که څوک په سپارټ نه وي پوه شوي، کمنټس کې تپوس کولی شئ. ډېره مهرباني، والسلام.